خیبر پښتونخوا کې د هسپتالونو نظام او اصلاحات دې حوالې سره څه وخت مخکې حکومت ډېرې دبنګ دلیرانه او اهم فیصلې کړې وي. د هغې په بنیاد باندې تنقیدونه به هم کېدل او مسلسل یو کار کېدو، چې کوم اثرات دي او د هغې کوم کارکردګي ده نو هغه اوس په نظر را روان دي. په ډي ایچ کیو هسپتال کې تېره ورځ چې کوم مونږ یو غټ خبر ورکړی چې دلته کې د اصلاحاتو آغاز شوی دی او منیټرینګ انډیپینډنټ منیټرینګ یونټ چې کوم د خیبر پښتونخوا یو ځایي اداره ده او د مختلفو هسپتالونو هغوی ویزټس کوي، هلته کې د مریضانو شکایات، د چې کوم ډاکټران دي، د سټاف، د هغوی حاضریانو مختلف شیزونه هغوی چک کوي او خپل یو رپورټ مرتب کوي. نو تېره ورځ مونږ د هغې خبر ورکړی چې دلته راغلي دي او مسلسل یو شی د هغوی مخې ته راتلو، نو هغې باندې به هغوی خپل کاروایي رپورټ مرتب کولو. اوس د هغې چې کوم اثرات دي نو هغه مخې ته را روان دي او یو ډېر غټ انقلابي قدمونه موږ ګورو په ډي ایچ کیو هسپتال نوښار کې اوچت شوي دي او راتلونکي وخت کې څه نور غټ قدمونه هغه اوچتېدو واله دي. او د هسپتال کې چې کومه مافیا ده د دې سره تړلې څومره مافیا ده نو هغه ټول هغې کې یو هلچل مچاو شو او یو زلزله پکې راغلې ده. مونږ تاسو ته ویلي ده 8 کلاس 4 هغه ملازمین چې دي دلته کې تنخواګانې خوالي خو هسپتال ته د څومره وخت نه غیب دي او نه دي راغلي. دغسې څه ډاکټران نامي ګرامي ډاکټران چې تعداد یې 14 ښودل کېږي او هغې کې غټ غټ سرجنان دي او سپیشلیستان ډاکټران دي، نو هغوی باندې رپورټونه مرتب شوي. نو نن د هغې حوالې سره چې کوم ډاکومنټ زموږ مخې ته راغلي دي او موږ ته کوم لاس له راغلي دي نو موږ ویلی شو چې ډېر غټ انقلابي قدمونه هغه اوچت شول. ډاکټر مجتبی علي د هسپتال میډیکل سپرډنټ ایم ایس هغه د جنرال خیبر پښتونخوا چې کوم د هیلث ډي جي دی ډایرکټر جنرال هغه ته مراسله لیږلې ده د ډاکټرانو چې د هغې ګریډ اوچت دی او د هغې د خلاف د محکمانه کاروایۍ خلاف او دغسې چې کوم سفارش مرتب شوی د 8 چې کوم کلاس 4 ملازمین دي هغې کې اټینډنټس دي او چپړاسیان او نایب قاصد دغه چې کوم سیټونه دي نو هغوی د ریموول احکامات ډېر دلیرانه احکامات دا جاری شوي دي او هغوی د خپلو نوکرونه برخاست کړي دي. زه ګڼم چې دا دواړه قدمونه دې پسې نور ډېر پات چې کوم قدمونه راوچتېدو واله دي نو دا به هسپتال کې ډېر غټ اصلاحات هغه راولي. دا معمولي کار نه دی، د پخله ویل خو ډېر اسان کار دی او پخله ویل مونږ له یو خبر ورکول دا ډېر اسانه خبره ده. خو ما چې کوم ډاکومنټیشن وکتو او ما کوم فایلونه وکتل نو د دې مطلب دا دی چې دا پوره یو څوک د کال نه دا یو سلسله روانه او په دې باندې کار کېدو، دلته کې معاینې کېدې، د هغې چې کوم ریکارډ مرتب کېدو او بیا اخري کې همغه رپورټونه هغه چې کوم ریکارډ جوړ شوی دی د هغې په بنیاد باندې دا ټوله کاروایي هغه مخې ته راغلې ده. دا معمولي یو ریموول د ټرمینیشن او د سفارش د ډاکټرانو د هغوی د محکمانه کاروایۍ د هغې خلاف د دې دا یو معمولي اډر محکمانه کاروایۍ یو مراسله نه ده، بلکې دا پوره یو مافیا باندې لاس اچول دي او د دې باره کې اوس چې کوم عوامي سیاسي سماجي رد عمل دی نو ابتدایي طور باندې چې کوم رد عمل د عام طبقو نه مخې ته راغلی دی نو دې ته ډېر غټ دروند نظر باندې کتلی دي او ډېر غټ سپورټ د عوامي او سیاسي چې کوم یو جمهور دی هغوی ته د سپورټ حاصل دی او دې باره کې د نیکشګوني ظاهره کړې ده او سیاسي قیادت هم په دې باندې دا خبره کړې ده، د دې اظهار یې کړی دی چې دا قسمه اصلاحات په دې هسپتال کې مخې ته راځي او د دې قسمه اصلاحاتو په بنیاد باندې عوامي مفادات هغې ته فایده رسي، عوامو ته فایده رسي. نو دلته کې چې څومره سیاسي او عوامي سماجي شخصیات دي او دا یو عوامي سیاسي جمهور دی هغه به د دې هسپتال کوم ایم ایس دی د ده او د ده د ټیم په شا نه صرف ولاړي بلکې د هغوی پوره پشتیباني به کوي. دا دې ټایم کې د هسپتال کې څه امور څېړل هغه معمولي خبره نه ده، ځکه چې دا ډېره لویه یو سلسله او یو ډېره لویه کړۍ دا څېړل دي نو دا د زمري زړه غواړي او دا ډېر غټ زړه او غټه ګرده غواړي نو په هغې باندې به دا کار کېږي. به هر حال مونږ چې کوم ډاکومنټیشن
هغه وکتو او کوم مونږ سره دلته موجود دی کوم کاغذونه ما سره فایلونه پراته دي نو د هغې په بنیاد باندې زه ویلی شم او زه نو ښار ته دا خبره کومه که دقه بنیاد باندې او په داسې طریقې باندې دا کاروایي کېږي نو دې کې هېڅ شک نشته چې د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې کوم د هسپتالونو حوالې سره د اصلاحاتو هغه کوم یو سلسله شروع کړې وه او د هغې دپاره یو ډېر لوی کاروایي هغه د انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ د مانیټرینګ ټیمونو په صورت کې وه که د صحت کارت په صورت کې وه که د نور د هسپتالونو انتظاماتو حوالې سره او هغې باندې نظر ساتلو حوالې سره وه نو هسې نه وه بلکې دا د یو ډېر لوی غټ انقلاب تیاری و او د هغې آغاز اوس مونږ ګورو په مختلفو هسپتالونو کې کېږي ما ضروري ګڼله چې زه په دې باندې خبره وکړم او زه به دې سره سره خپل سیاسي عوامي سیاسي سماجي جمهور ته هغې ته هم اپیل کومه چې که په دې طریقه باندې او په داسې سلسله باندې زمونږ د هسپتالونو کې د اصلاحاتو آغاز کیږي او دې کې د عوامي مفاداتو دپاره داسې څه ګران قدمونه اوچتېږي او هغې کې راتلونکي وخت کې دغه چې کم ځای کې هسپتالونو کې بیا هغه ټیم ته هغه مشرانو ته څه مسله راځي نو دا د ما د دې سیاسي عوامي سماجي چې کم شخصیات دي دلته کم جمهور دی دا د هغې اخلاقي او ملي فریضه جوړیږي چې د دغه خلکو په شا بیا ودرېږي او د ده سپورټ کوي او دا یو مخصوصه مافیا چې د کومو وجو نه د هسپتالونه د دې نه مړې اسپې جوړې شوي دي او هغه روانولو څه هغه په خپله پټلی اچول هغه ګران شوي دي او هغه خپله د هغې سلسله علاج معالجې سلسله پکې دوباره شروع کول هغه ګران شوي دي نو دا د دې شروع کولو دپاره دا قرباني غواړي نو که زمونږ دې کې سټاف مشران ډاکټران داسې شخصیات هغه قرباني ورکوي او هغه قدم اوچتوي هغه مقابله کوي یا په سترګو کې سترګې اچوي نو اخلاقي فرض د دې ټولو سیاسي جمهور جوړیږي چې د داسې مشرانو سپورټ وکړي او د هغې رهنمایي مو کړي او دا ادارې آبادولو دپاره د دوی سره پوره تعاون وکړي